مونږ خپل ځورېدلي ولس ته ډاډ ورکوو چې ستاسې د قربانیو قدر به کوو او د خپلو خوښیو او د ژوند د قربانیو په بدل کې ستاسې پوره امنیت نیسو. د غلا، اختطاف، چور چپاول او د اخلاقي او اداري فساد مخه به نیسو انشاءالله. ولسي مینه علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه په دغه سړک باندې داسې تېرېدم او د پوهنتون استاد یم او دغه کوم نظامیان دا د دین خدمتګاران او د خلکو خدمتګاران مې چې ولیدل هغه وختو مې د احترام لپاره دلته راتاو شوم. دوی دغه ولس سره، وګړو سره، عامو خلکو سره ډېر ښه رفتار او سلوک لري او ډېر ښه امنیت ټینګ کړی د دوی دی. همیشه خدای سرلوړي او آباد لري. وختو مې چې دغو ته یوه غاړه ورکړم، خالي د یو احترام لپاره دلته راتاو شولم. د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا په پار بهرني خبريالان راپور اخلي او ځینې صحنې عکاسي کوي. قطعه خپله دنده پای ته رسوي او بیرته د هوایي ډګر په لور ستنېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د رب کائنات په نصرت په ډېره میړانه سره د خپل هیواد له اراضي تمامیت څخه دفاع کوو. هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې زموږ هیواد ته په سپکه وګوري. څوک چې زموږ هیواد ته په بد نظر ګوري نو د امریکا له شکست څخه دې عبرت واخلي.